Assalamu alaikum ګرانو کتونکو زه شاهین شاه یم موږ سره نوست دی د یوث اف خیبر فاونډر اینڈ چیرمین او د یوث ایم پی ای مدثر معین افریدي سره نوست دی. اول خو دو شکریه هم ادا کوو. وسره دغه به زه یو شارټ انټروډکشن داسې وکړم چې دغه د ایجوکیشن لپاره یو ډېر ښه موټو د یوث اف خیبر چې کوم میشن دی کوم مقصد یې دی په دا باندې موږ په یو وسره دا خبر هم زه کوم چې مدثر چې کوم دی دا یو میډیکل سټوډنټ هم دی. دا پوښتنه به دې کوو مدثر بھائی being a medical student تاسو په پولیټکس کې انټرست په کوم وجوهاتو واخیستو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول خو زه تاسو ډیره مننه شکریا ادا کوم چې تاسو په دومره لنډ تنګ وخت کې راغلو، موږ لږ ټایم راکړو او موږ میلمانه جوړ شو. تاسو فرست کوېسچن چې being a medical student پولیټیک سایډ لا راتلل کم بیس باندې تاسو راغلو. نو که زه تاسو له ویم چې اول زه مو چې کوم پولیټیکل جرني دو فرست سټیپ مو د سوشل ورک نه دی. مو اوس چې کوم دی کنټینیوسلی اوس مو 3rd year سٹارټ دی میډیکل، خو مو سوشل ورک چې کوم دی هغه د میډیکل سٹارټ کېدو نه مخکې زه د کله سکول لیول نه مو سوشل ورک سٹارټ کړی و. نو انټرست پکې داسې پیدا شو چې پولیټکس سایډ له راتلل مین وجه دا وه چې نن سبا که وکتلی شي موږ چې څومره هم پولیټیکل او سیاسي لیډرس دي هغه مفاد پرست دي، هغه صرف خپلو مفادو لپاره پولیټکس کوي. خو څومره هم چې موږ ینګ لیډرز یا ینګ چې کوم یوت دی هغه مخکې روسي وجه دا دو چې مونږ کوم سوچ دی مونږ صرف سیاست د عبادت او د خدمت په هغه باندې سټارټ کړی دی. بله خبره دا چې څنګه تاسو وویل چې مقصد دغه دی د یوث اف خیبر چې کوم نومین هم پته لګي چې تاسو نوجوانان سپورټ کوو، درته وایي چې تر اوسه پورې تاسو یوث اف خیبر څومره کور کړی دی، دغه سټارټینګ کله شوی، څومره ټایم وشو، څومره اچیومنټس هم کړي دي؟ یوث اف خیبر بیا والې ته زه لږ بیکګراونډ واضح کړم چې یوث اف خیبر جوړېدو مقصد څه دی. که وکتلی شي نو هر ډسټرکټ کې خپل داسې ارګنایزیشن شته د هغو ډسټرکټ په نوما باندې، خو د مونږ په خیبر کې که وکتلی شي داسې ارګنایزیشن نه و چې هغه د خپل ډسټرکټ هغه د خپل ضلعې نمایندګي وکړي. نو دغې وجې نه چې کله زه یوث ایم پی ای جوړ شوم او مو سیکنډ ټینیور و، په هغې ټایم کې مو خپله دا سوچ وکړو چې څه نه زه یو داسې پلیټفارم مخې له راوړم چې هغه د مونږ د خیبر چې څومره هم یوث دی هغوی پوره چې یو ذریعه جوړه شي د خپل اواز اوچتېدو دپاره، هغو دپاره چې یو ذریعه جوړه شي د خپل ټیلنټ شو کېدو دپاره دنیا له چې وښلی شي. که زه درته ووایم چې مونږ په خیبر کې څومره ټیلنټ پروت دی، مونږ په خیبر کې څومره اپرچونیټیز پروته دي نو شمور نه زیات دي، خو مونږ په دغو اپرچونیټیز باندې او په همدغه ټیلنټ باندې دا مونږ دباو ساتلی دی. مونږ چې څومره مشران دي هغو د خپلو مفاداتو دپاره د مونږ د یوث چې کوم دی دا د خپل سیاسي مفاداتو دپاره یوز کوي. نو دغې وجې نه مو د سټیپ واغوستو چې زه یو داسې ارګنایزیشن جوړ کړم چې یو خو هغه د مو چې کوم ډسټرکټ دی هغه نومینیټ کړي، هغه ریپرزینټ کړي، وسره دنیا له وښیي چې د خیبر کوم یوث دی هغه د چا نه وروسته نه دی. آیا تاسو په فیوچر کې دا سوچ شته دی چې موږ به د خپل ارګنایزیشن چې کوم دی دا پولیټیکل کوو هم؟ څنګه تاسو خبره وکړه زه تاسو دغې خبرې سره بالکل 100% اګري یم. مو تاسو له مخکې هم دا خبره وکړه چې موږ زیات سیاسي لیډرز چې کوم دي اکثر خپل مفادو پورې لګیا دي، خپل مفاد لټوي. زه که درته خبره وکړم دا ټیسټ چې مو کنډکټ کړی و بوډۍ توصیې لپاره، نو په دا کې مو خپل چې څومره هم موږ سیاسي لیډرز دي، سیاسي پارلماني لیډرز دي یا سیاسي چې کوم موږ څومره هم د خیبر په سطح باندې سیاست کې ګوتې وهي او سیاسي لیډرزونه بیایي هغو ټولو له مو بالکل اوپن انویټیشن ورکړی و. خو د بدقسمتۍ د وجې نه مو له د پېښور نه خلک راغلي وو، خو مو د خیبر خلک هغه که ایم پی ایز دي، هغه که ایم این ای دی، هغه که نور څومره هم سیاسي اتحاد والا دي تقریبا یو کس هم شرکت نه و کړی. نو خبره دلته هماغه رسېږي چې مونږ خلکو کې لږ دا مسله هم شته چې هغه یو څوک مخکې ترو باندې وویني نو هغه بیا مونږ برداشت کولی هم نشو. خو الحمدلله مونږ سوچ چې کوم دی هغه صرف او صرف خدمت دی. خبره تاسو دا وکړه چې مطلب یوث اف خیبر به په فیوچر کې پولیټیکل سایډ له ووړو یا نه. یوث اف خیبر بینګ زه خپله چونکې پولیټیکل سایډ سره مو تعلق دی، خو مو ارګنایزیشن دا به نه انشاءالله پولیټیکل سایډ له روشي او نه به زه د خپل پولیټکس کې
خپل ارګنایزیشن انوالو کړم. لاست کې یو میسج ورکول غواړم خپل یوت لا زه په ډېر ایونټس کې هم صرف همدا یو خبره کوم چې خپل زون کې خود اعتمادي پیدا کړو. چې کله یوت په زون کې خود اعتمادي پیدا کړي او کم ورک یوت کولی شي د دنیا یو توکا ته هغه ورک نشي کولی. که پاکستان خبره وکړلی شي نو 65% موږ سره یوت دی پاکستان کې. نو که د یوت په مخکې شو خپل سټیپس یې پخپله واغوستل نو پاکستان تقدیر به بدل شي. فرست دا چې خود اعتمادي. دویمه خبره دا چې زنده‌باد او مرده‌باد نارول نه به اوس موږ د یوت راوښکل وي. په دې باندې موږ کور کوو چې موږ د خپل یوت له موږ ټارګېټ وښایو چې تاسو ټارګېټ څه شی دی. تاسو ورکر نه لیډر جوړ شو. چې موږ یوت کله دا سوچ راشي چې یاره زه ورکر نه زه لیډر سره نه جوړېږم نو موږ په ضلع کې موږ په پاکستان کې موږ په صوبه کې بالکل اتوماتیکلی چینج راشي. وره کې به درته وایم چې اوس الحمدلله موږ سیکنډ ټیسټ ارینج کړی دی جمرود دپاره یوت ټیلنټ لیپټاپ ټیسټ. نو هغې چې کوم موږ سره اپلای ډیټ دی د 20 پورې دی کمینګ 20 جنوري پورې او ټیسټ به انشاءالله 26 جنوري باندې اخلو موږ. نو هغې کې هم تاسو له هم بیا انویټیشن درکوم انشاءالله چې راشو او موږ ټیسټ کنډکټ کېدو طریقه مو کسو موږ له څه مشوره راکولې موږ مشوره هر څه نه اخلو هغه موږ بیا عملي کولو کوشش هم کوو په خپل ارګنایزیشن کې. نو موږ له چې کوم دی لږ سپورټ پکور دی او یوت آف خیبر ډېر چې کوم پلانز دي هغه په ذهن کې نیولي دي په سوچ کې نیولي دي هغه باندې ورک هم شروع دی مختلف ډپارټمنټ سره او انشاءالله یوت آف خیبر به یو د خیبر د یوت دپاره یو بدلون راولي او انشاءالله خیبر به چینج کوي انشاءالله. ډېره مننه قدرمنو کتونکو دا مدثر معین فریدي و خبرې وشوې انشاءالله نن به بیا ملاقات کړي. هغه درنه د الله په امان.